لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. محترم हाज़िरीन मजलिस, उलमाए किराम और तुलबाए किराम और सुम्र मिलमान चिल तरागली दी, अल्लाह करीम मंगवतासो दिल तराउस्तु दाहुम यौ मुजाहदा दा अल्लाह ताला पे इताअत की शिकल बंदा मोमिन दा अल्लाह दा रज़ा दा पारा दा यौ नेक बंदा दा मुलाकात दा पारा दा सोहबत दा पारा खपल कदमुन उचतई नदा अलहुब्बु लिल्लाह यो अजीम मकाम दे चिदा दा अल्लाह दा रज़ा मकाम और दा अल्लाह दा मोहब्बत मकाम दे और हर हगा अमल छिपागे कि दा अल्लाह ताला रज़ा मतलूब भी और हगा दा अल्लाह ताला इताअत हुई नो हगा द नफ्स रा जिहाद दे और द नफ्स रा मुजाहदा दा द सुमरा लेरे लेरे जाइनो ना दिल तरा मिलमान रागले दी नो यकीनन दालुया मुजाहदा दा मुजाहदा दो दुनिया द पारा के और सड़े कोशिश कई मेहनत कई नो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगेता मुजाहदा नहीं वेली हाँ हाँ कार छियागे के दा अल्लाह ताला रज़ा मकसूद भी नो कागद दुनिया कार भी द दुनिया कसब हलाल भी नो छिपन्ने की नियत सर भी नो आगा हम दा अल्लाह ताअत दे आगा मुजाहदा दा फुज दा अल्लाह दा ताअत न बहर भी नो कार सुमर मेहनत और मुशक्कत भी फागी ता मुजाहदा निशेल ना आकस ता मुजाहिद वेलेशी बल्कि मुजाहिद आगा कस दे चागद नफ्स सर दा अल्लाह पल्ला रखी दा अल्लाह पे इताअत की जिहाद की और दा अल्लाह इताअत आगा दे चागद अल्लाह हुक्म पूरा कोल भी दा अल्लाह ताला दो हुक्म पर तामील कियो पर बचाव रहे के ते औकार कई और पे इखलास सरा फसिदक सरा नुदगी ता मुजाहदा वेलेशी। हकीम उल उम्मत हजरत तानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाई द तसव्वुफ हासिल अगसे शेदे नो हकीम उल उम्मत मुजद्दिद तानवी रहमहुल्लाह फरमाई कि द तसव्वुफ हासिल अगदा दे कि हर अगा तोआत चिहागा नफ्स बांधे शाक भी और नफ्स बांधे ग्रान भी नफ्स फागे की सुस्ती गई और दे नफ्स मजबूरी और दा अल्लाह ताला ताअत दागे बजावरी गई द नफ्स खिलाफ ते कोशिश गई और हर गुनाह छिदे दा अल्लाह द यरी ना आगा प्रीग दी दा तसव्वुफ हासिल दे तसव्वुफ से शेदे खुलासा द तसव्वुफ सदा खपल नफ्स अल्लाह ताला तरफ तशड़ल भी मतलब तदे दार अवल च खपल नफ्स अल्लाह ताला तरफ तशड़ल खपल नफ्स अल्लाह ताला तरफ तराखल दा तसव्वुफ दे नफ्स बा अल्लाह ताला तरफ तसंग शड़े
او نفس با الله تعالی طرف ته څنګه راخلی شي د دې دپاره دو صفتونه په خپل ځان کې پیدا کول دي یو صفت هغه د خوف الهي چې کله ستا نفس کې د الله یره پیدا شوه او تا په خپل نفس کې د الله یره واچوله نو دا خپل نفس هغه الله تعالی طرف ته شړل دي ستا نفس په الله تعالی طرف ته ځغلي چې د خوف کروڑه هغه ورسره وي چې د الله یره نه وي ستا نفس الله تعالی طرف ته نه ځي او دارنګې بل شی هغه د الله محبت دی نفس د الله تعالی طرف ته هله راښکلی شي چې په نفس کې محبت د الله تعالی موجود وي نو دا دواړه صفتونه چې په نفس کې رالل نو دا نفس کامل وګرځېدو دی کامل وګرځېدو دی مهذب شو ځکه چې دا خوف د الله تعالی دا سایق دی د مثال د سایق دی چې لکه یو څاروی دی او هغه ته بوځي چراګاه ته بوځي یا میلې ته بوځي ارټ ته بوځي او هغه په لاره باندې ودرېږي او اړک شي مخکې نه ځي نو زبیدار څه کوي مالک هغه ولا د شاته نه چابک رابغی نو دا چابک څه شی دی دا هغه سایق دی دی په دې باندې ځغلي مخکې ورځي او دارنګې کله مالک څه کوي د مخکې نه هغه پړی نه نیسلی راکاږي یا یې ورته په لاسو کې څه نیسلي او نو دی هغې پسې روان وي نو نفس کې چې کله د الله تعالی محبت دی واچو او نفس کې د الله یره واچوله بیا په دې سره د الله تعالی طاعت انسان ته آسان ګرځي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم ارشاد فرمایلی دی الایمان بین الخوف والرجاء ایمان د یره او د امید په منځ کې دی چې کله د نفس نه یره ختمه شوه یا د نفس نه امید ختم شو د الله د رضا مقام ته نشي رسېدی دی هغه خپل منزل مقصود ته نشي رسېدی څنګه چې د یو مرغۍ نه د وزر کټ کړه دواړه وزرې دې ته کټ کړې بیا هم هغه مرغۍ د ځای نه نشي خوځېدی او که یو وزر ترې نه کټ شي بیا هم دا مرغۍ الوتل نشي کولی مومن به هم په دې دواړو صفتونو باندې د الله تعالی د قرب او د الله د رضا مقام ته پرواز کوي انو الایمان بین الخوف والرجاء لا اله الا الله دې کې څه شی دی خوف هم دی دې کې رجا هم ده چې د یو الله تعالی تسلط ته ومني چې په ما باندې د یو الله تسلط دی غایبانه تسلط او غلبه صرف د الله تعالی دا په خپل ځان باندې ومنله چې غایبانه تسلط هغه صرف د الله دی او په دغه بنیاد باندې د الله تعالی نه ویریږي چې داغه تسلط داغه حکومت او داغه سلطنت هر وخت په ما باندې واقع دی او زه داغه د حکم نه بغیر هیڅ نشم کولی او نو دا غایبانه تسلط دی چې هغه مالا فائدہ راکوي هغه مالا نقصان راکوي هغه زما کارساز دی او هغه زما مشکل کشا دی او هغه زما حاجت روا دی بس دا هغه غایبانه تسلط دی نو ته به په هر کار کې خپل ځان الله ته غورځوې تفویض الله دا به پتا کې کمال درجه واقع شي چې کله دا دواړه صفتونه پتا کې راشي د الله یره او د الله محبت نو بیا به ستا دا نفس مهذب وي دی به هرې نیکۍ کې د سستۍ په ځای چستي اختیاروي او په هر یو طاعت کې او د هر یو ګناه نه به اجتناب کوي نو محبت لوی مقام دی ذکر بزرگان دین فرمائی از محبت تلخ شیرین شود محبت داس یو مقام دی که د تریخ نه تریخ شیوی
خو چې کله د محبوب د طرف نه د هغې حکم شوی وي چې هغه د حلق نه نه تېرېږي دننه کته نه ځي خو دی هغه کونین هغه برداشت کوي هغه کړواهټ او د هغې هغه تلخي چې په مړۍ کې ونښلي په ښکته نه ځي خو چې کله محبت وي د محبوب د حکم پاسداري وي لحاظ وي نو دی هغه تارخه هم د خوږو په شان خپلې خولې ته اچوي خپل حلق ته او تېروي نو دا بزرګانې دي د ټولو نه زیات امتحانات او د سخت نه سخت امتحانات ګورې د الله تعالی په اولیاءو راځي په پیغمبرانو راغلي دي ان اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل د ټولو نه زیات په اعتبار د تکلیفونو د مصیبتونو سره هغه انبیاء کرام دي دا داسې یو طبقه ده د الله محبوبه مقربه طبقه چې د الله د ټولو نه زیات امتحانات او تکلیفونه راغلي دي هغه هم په دغه مقربو هستو باندې راغلي دي د الله په پیغمبرانو باندې د مخلوق د طرف نه قسم قسم اذیتونه نبی علیہ السلام فرمایي چې ما ته څومره تکلیفونه راکړلی شوي دي د الله په لاره کې ما اوذي النبي بل پیغمبر ته هغه تکلیفونه نه دي ورکړلی شوي دارنګې جسمانی ابتلا هر قسم امتحانات آزمایشات نو دی د الله نه شکایت نه کوي ولې نه کوي از محبت تلخها شیرین شود دی که د الله محبت دی د هغه محبت په وجه باندې دی هر سختی او هر تکلیف هغه برداشت کوي او دی ته داسې ښکاري چې د محبوب د طرف نه د ګټې غذار راځي یا د اوسپنې یا د لرګي غذار راځي هغه دا یې داسې محسوسوي چې دا لکه زبیب دي اوسکي دي دا ولې د الله تعالی د محبت کې ای فنا وي هغوی کې دا صفت د الله تعالی درجه اتم موجود وي چې هغه د الله یره ده او د الله تعالی محبت دی نو د الله په محبت کې هغوی د خپل جان پروا نه ساتي د خپل مال پروا نه ساتي د خپل عزت او د آبرو پروا نه ساتي د خپل اولاد پروا نه ساتي هغوی ته الله تعالی د مسلمانۍ کې چې کوم سکون دی هغه سکون ورکړی وي نو د دې وجې نه چې د اسلام خواږه یو ځل هغه ته نصیب شو همیشه بیا هغه تمنا کوي او آرزو کوي په دې زمن کې د جبله بن اهم واقعه ستاسو د وړاندې ذکر کوم چې دا یو عیسائی د اسلام قبول کو بادشاہ گورنر د امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ په دور کې خو نفس د نفس په لغزش کې راغی خپل هغه شاهانه مزاج په وجه باندې چې الله تعالی دته بادشاہي ورکړې وه او په اسلام کې هغه بادشاہي بیا نه وه ځکه چې یو بادشاہي نو هغه ته جدا پروټوکول حاصل وي د هغه یو خپل شان وي دبدبه وي په اسلام کې خدا نشته چې دا بادشاه دی او دا ګدا دی دا غریب دی بلکې د اسلام اصول هغه د ټولو دپاره یو شانتي دي المسلم اخو المسلم ایک ہی سب میں کڑے ہو گئے آیاز و محمود نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز پدې کې بیا آیاز او د محمود فرق نه کېږي چې کله د الله بندګۍ ته یو سړی راشي او د الله بنده جوړ شي نو بیا ټول د الله بندګان دي په هغې کې بادشاه او ګدا نشته نو جبله بن اهم هغه چې کله طواف کوي یو دیهاتي خپه راځي د هغه په لونګۍ باندې په غلطۍ باندې په مطاف کې ډېر زیات رش و د شانه مزاج و باریک مزاج و چې زه خو بادشاه یم دا دیهاتي د ما په لونګۍ خپه کېښوده هغه له یې سپېړه ورکړه او هغه کته راړتاو شو هغه لړ عمر فاروق رضی الله عنه ته شکایت کوي چې دغه شان زما
په غلطۍ باندې خپه راغلې وه او ماله دا صدا او دا څپېړه هغه راکړه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه جبله راوغوښته ورته وایي یا خو په دې تا نه قصاص اخلي او تاله به څپېړه درکوي ځکه چې اسلام کې حاکم او محکوم نشته چا چې زیاتې کړې وي د هغه نه به د زیاتي بدله اخیستی شي یا ته دې دله فدیه ورکړه هغه نه دا برداشت نشه کېدی چې زه خو بادشاه یم او ولې زما حیثیت د دې دیهاتي په شان شو زه او دغې فرق ما او دغې فرق هغه خو پاتې نه شو ما خو د خپل ملک حکومت کړی دی نو هغه خپله بادشاهۍ باندې نظر شو او مرتد شو بیا یو ځل داسې وشو چې یو صحابي چېرته قسطنطنیه ته لاړو او ده ته پته ولګېده چې د نبي علیه السلام صحابي راغلی دی د اسلام هغه خواږه ورته معلوم و هغه صحابي ته دعوت ورکړه ورته وی راشه او بیا ورته وایي چې له کله نه ما اسلام پرېښودی دی او بیا دې خپلې بادشاهۍ ته راغلی نو ما ته سکون نشته اسلام کې چې ما کوم سکون ما حاصل شو هغه سکون ما ته په دې بادشاهۍ کې نشته او زه غواړم چې زه بیا مسلمان شم خو داسې په اسانه دا کار زما نه نشي کېدی ځکه چې زما رعیت هغوی به وایي چې د اسلام پرېښوده نو بیا دې څنګه اسلام قبلوي خو که چېرې ته ما سره واده وکړې چې امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه ما سره د خپلې لور نکاح وکړي نو دا به زما دپاره یو هیله وګرځي او یو عذر به وګرځي خپل قوم ته دی ورته وایي زه خو دا واده نشم کولی امیر المؤمنین څخه ورشم هغه ماله څه جواب راکوي نو چې راشم بیا به زه تا ته ووایم چې کله راغی عمر فاروق رضی الله عنه ته ذکر وکړو عمر فاروق رضی الله عنه ورته فرمایي د اسلام مخې ته زما د لور څه حیثیت دی چې کله یو کس هغه ایمان راړي هغه اسلام قبلوي نو زما د لور نکاح د هغې په میز کې حایل ګرځي تا زما نه بغیر په دا واده کړې وه زما ته نه د تپوس دی کې ضرورت نو او ورشه ورته ووایه چې عمر فاروق هغه د خپلې لور نکاح کولو ته تیار دی کله چې دا صحابي واپس ځي هغه د جبله جنازه وتېده نو دا هغه د اسلام هغه خواږه دي دا هغه په اسلام کې په مسلمانۍ کې چې الله تعالی کوم لذت یې دی کوم اطمینان او سکون یې دی هغه بادشاهانو سره نشته کوم چې د مؤمن په زړه کې د ایمان د دولت په وجه باندې کوم دولت د سکون او د اطمینان پروت دی هغه په دنیا په هیڅ یو شي کې نشته د دې وجې نه مولا جامی رحمه الله فرمائی مبی گدایان حق را کی قوم شاہان بے کمر و خسروان بے کلاند مبی گدایان حق را بحقارت مبی حقیر و گدایان مبی حقیر گدایان عشق را کی قوم شاہان بے کمر و خسروان بے کلاند وی دا اللہ دا عشق او دا محبت دا گدایان دا طالبان چی دا دی مخی تا بل سے نشتے دا دنیا صرف دا اللہ عشق او محبت دے دی تا حقیر مگورا مبی حقیر گدایان عشق را کی قوم شاہان بے کمر و خسروان بے کلار دا دی پسر بانے اغا تاج دا شاہانو نشتا او دی سراغا لشکر دا شاہانو نشتا خود دی حیثیت دا شاہانو دے نو زمونږ دا طالبان چې په دې مدرسو کې سبق وایي د شاهانو نه د دوی اوچت مقام دی ځکه چې دا د عشق طالبان دي د الله د محبت طالبان دي هغه عشق او محبت چې چاته په دنیا کې نصیب شو
نو په قبر کې بیا دا غي حالت داوي چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ خپل زوی ولید په خوب کې ورته وای چې فرشتي رااله او سوال کو تاسو حالت سو انو عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمائی چې فرشتے راله مانا تپوس کئی مر ربو کا نو ماغا فرشتہ کلکاونی سلا او ما ورتوی مر ربو کا ما تا ہوا عزتانا سوال کو ستا رب سوک دے اگا بلا فرشتہ ورتوی داو فإنہو سراج الامت عمر ابن الخطاب دنه د دې خبرې ضرورت نشته دا خو د امت سراج دی د امت چراغ دی تا ته څه پته ده دا خو د امت چراغ دی دا خو عمر بن الخطاب دی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو موقع کې حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ته فرمایي چې په قبر کې څه حالت وي چې فرشتې سوال کوي عمر فاروق رضی اللہ عنہ ورته فرمایي حضرت هغه وخت کې به عقل وي نبی علیہ السلام ورته او عقل وي نو بیا د فکر خبره نشته نو دا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نو دا الله عشق او محبت دا غیر فانی دی چې دا چاته ملاو شو نو دا په دنیا کې مستعمل ګرځیا گئی او دا په برزخ کې هم مستعمل ګرځیا گئی او په حشر کې او دا بتا الله تعالی رضا ته رسي الله تعالی دې موږ او تاسو ته د عشق او محبت او د خپل رضا مقام نصیب کړي اخر دعوانا